خو پیډیم والا زه تاسو ته وایم چې آیا تاسو دهشتګرد یې چې کوم پنجاب ته زمونږ دغه پښتانه وروڼه ځي چې کوم عمران خان خواله تلي خو د عمران خان خواله تلي ځه هغه د پی ډي آی سره تعلق ساتي دا نور چې کوم پښتانه پنجاب ته ځي مزدورۍ له او هغوی ته هلته په سپک نظر باندې کتلی کېږي نو پی ډي ایم والا تاسو ته وایم آیا دغه پښتانه دهشتګرد دي شاهد افریدي هم بیان راغلی ملګرو چې عمران خان د ګرفتاري ورکي په دې کې د دې ملک پیدا ده زمان پارک کې چې پرون کوم حالاتو ملګرو د عمران خان په غیر موجودګۍ کې د هغه په کور باندې حمله وشوه او د کور نه ډېره غټه وسله برآمد شوه عمران خان باندې د دهشتګرد ټاپه ولګېده چې دا دهشتګرد دی ماله صرف اور صرف یو جواب راکوي څومره چې هم د پی ټي آی وروڼه دي یا د پی ډي ایم وروڼه دي یو 3 ورځې مخکې چې کوم حالات په زمان پارک کې وو چې د 5000 نه زیات چې کوم رینجر دي هغه د زمان پارک نه تاو شوي او د پی ډي آی چې کوم ورکران دي نو هغوی به پې د کاڼو پتراو کوو نو دا چې کومه وسله پرون د عمران خان د بنګلې نه برآمد شوه نو دا دیسي ده او که اصلي په هغه ورځ باندې دغې وسلې ولې کار نه کوو چې د پی ټي آی کم کسان دي نو هغوی کاڼي ورول خو اوسه پورې چېرته د ډز اواز نه دی راغلی د عمران خان د بنګلې نه نو آیا ما ته دا جواب راکړئ چې او دا وسله د عمران خان په بنګله کې پرته وه او که نه که دا ورته وردننه شوې ده د عمران خان باندې چې کوم نوم کېښودو د دهشتګرد نو ماله دا جواب راکړئ چې د عمران خان په دور حکومت کې عمران خان دهشتګردۍ له شکست ورکړی او که نه چې هغه باندې د دهشتګرد نوم کېښودلی شو د عمران خان په دور حکومت کې ډرون اټیک شوی او که نه یو 2 ورځې مخکې ملګرو د شپې ډرون اټیک په وزیرستان کې وشو واړه واړه ګلالي هغه په هغه ډرون اټیک کې وفات شو د هغوی د ملاګانو نه غوښې واوړېدې او د عمران خان په دور حکومت کې یو ډرون اټیک هم نه شوی نو په هغه باندې د دهشتګرد نوم کېښودل آیا دا ټیک دي او که غلط دغه چې کوم په ډرون اټیک کې لاړل وفات شو نو دا دهشتګردو دومره واړه واړه دوی له د اوس نه د دهشتګردۍ ټریننګ ورکړی کېدو شاهد افریدي وایي چې په دې کې د دې ملک پیدا ده چې عمران خان ګرفتاري ورکړي اوسه پورې د نواز شریف دپاره بیان ورنه پو چې یاره هغه دې هم ګرفتاري ورکړي چې کومې پیسې وړي دي هغه پیسې دې راوړي او په دې ملک کې دې پرېږدي او د غریبانانو له دې پې ریلیف میلاو شي د هغه په ګرفتارۍ کې د زرداري په ګرفتارۍ کې او دا نور چې څومره دي د دې په ګرفتارۍ کې پیدا نشته صرف د عمران خان په ګرفتارۍ کې پیدا ده هغه څه پیدا ده چې دا ملک به نور هم ډوبېدو طرف ته لاړ شي د دهشتګردۍ نوم ترې ختم شوی و په عمران خان باندې ټاپه ولګوله د پنجاب آی جي چې کوم دی نو یو ځلې بیا پښتنو ته دهشتګرد وویله وایي پښتانه راغلي دي او دا دهشتګرد دي نو تاسو ما ته دا ووایئ که د پی ډي ایم سره تعلق ساتئ او که د پی ټي آی سره تعلق ساتئ پی ټي آی والا خو به نه وایي چې یاره مونږ دهشتګرد یو خو پی ډي ایم والا زه تاسو ته وایم چې آیا تاسو دهشتګرد یې چې کوم پنجاب ته زمونږ دغه پښتانه وروڼه ځي چې کوم عمران خان خواله تلي خو د عمران خان خواله تلي ځه هغه د پی ټي آی سره تعلق ساتي دا نور چې کوم پښتانه پنجاب ته ځي مزدورۍ له او هغوی ته هلته په سپک نظر باندې کتلی کېږي نو پی ډي ایم والا تاسو ته وایم آیا دغه پښتانه دهشتګرد دي دوی دلته په پنجاب کې دهشتګردي خورئ چې همیشه د پښتون ته په پنجاب کې دهشتګرد ویلی شوی دی نو شاهد افریدي تا ته ویم چې خیر دی کله ناکله د نواز شریف او د زرداري دپاره هم داسې بیان ورکوه نو پیدا به پکې ډېری نقصان به پکې نه او بیا د دوی نرتوب ته وګوره پرون چې د عمران خان سره کم کار کړی دی خو وتعز من تشاء وتذل من تشاء هغه چې کوم ضمانت و هغه منظور شو د کوم عدالتونه چې دي هغې ټولو نه هغه ضمانتونه منظور شو عمران خان یې کله عدالت ته ولېږو نو دا نران ورغله په کور باندې یو څو کسان چې هغې ووخل هغې باندې تشدد وکړو او د ځان سره د دنیا څیزونه دننه کړه او واپس یې راویسته څه عمران خان دهشتګرد دی نو نرتوب په هغه ټایم کې پته لګي چې بله ورځ 5000 نه بره رینجرز ملګرو خو د پی ټي آی ورکرانو هغوی ته شکست ورکړی نو پرون چې دوی کم کار وکړو نو دا د نرتوب نه دی په دې د پی ډي ایم والا او په دې چې د کم پی ډي ایم حکومت دی په دې د خوشحالیږي نه چې دا مونږ داسې ښه کار وکړو او دې کې شته زمونږ داسې وروڼه پرون چې په زمان پارک کې کم تشدد شوی دی په هغې باندې خوشحاله دي وایي سمې نه دي والي تاسو وایئ دې باره کې کمنټس کې مونږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرته هم دی
الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زمونږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله په امان.